السلام علیکم. زما نوم مظفر شاه دی او تاسو ګورئ زموږه فیسبوک او یوټیوب چینل. ډیرو قدرمنو کتونکو د پرون نه پرایسته په فیسبوک باندې زما د نظر نه دغه پوسټونه چې دغه کم سکرین شاټ تاسو به د سکرین باندې وینئ دا زما د نظر نه تیر شول. انتهایی د افسوس سره وایم چې زمونږ په معاشره کې په هغه کردارونو باندې انتهایی افسوس دی چا چې د معاشرې نه د روایاتو او د اخلاقو جنازه وسته د یو عالم دین په مرګ باندې خوشحالي کول او د هغه د پاره د غلطو الفاظو استعمال کول دوی له شرم هم نه ورځي. یو ورځ به داسې ضرور راځي چې د دې ټولو جملو حساب کتاب به ستاسو نه اخیستلی کېږي. سیاسي اختلاف ضرور ساتئ خو د چا په مرګ د خوشحالۍ اظهار نه دی کول پکار، ځکه چې هیڅ معلومه نه ده چې ستا مرګ په کم ځای کې راځي، څنګه راځي او کله راځي. نو الله دې موږ ټولو ته هدایت نصیب کړي، خو دومره حده پورې په سیاست کې دومره حده پورې نه دي تلل پکار چې د یو عالم دین په مرګ باندې تو خوشحالي مناو کې او داغه د پاره داغه په مرګ باندې داغه د پاره د غلطو الفاظو استعمال وکي. مفتی عبدالشکور صاحب خدای بخله یو عالم دین هر پارټي سره چې داغه تعلق هغه سره زموږ سره کار نشته، خو یو عالم دین او انسان او قرآن مجید چې دی هغه د عالم شان چې دی هغه په قرآن مجید کې بیان شوی دی. نو موږ له د دا قسمه خبرونه د دا قسمه پوسټونو نه ځان لري ساتل پکار دي، ځکه چې د مرګ خو د ټولو دپاره دی، هیڅ پته نه لګي چې دا مرګ کله راځي، په څه حالات کې راځي. نو الله دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي او الله دې موږ ته هدایت نصیب کړي. آمین.